باب فی التقوی دا باب د په بیان د تقوا کې مصنف رحمت الله علیه وزي تقوا پرهیزګاری ولا خبرې په دې باب او کتابه کې تخایي. تقوا معنا د ځان ساتل. په شریعت کې څه معنا ده؟ د الله تعالی کوم شان ناجایز کړی دي، حرام کړی دي، هغه نه سړی ځان وساتي. هداسې په احتیاط کې ژوند تیر کې د ګناه نه لرې اوسي، لکه څنګه سړی په ځنګل او ځغنیداره علاقې کې خپل ځان پسې جامې راټولوي چې خاښ نشمه پکې او ونشلیږي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای مسلمانان د خدای نه وډارېږئ لکه څنګه د ډرشولې او د یریدلې حق دی. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. څومره چې تاسو طاقت یې هغومره ویریږئ. ولکه الله پاک ویل چې تاسو یریږئ، صحابو ته تکلیف شي څومره ویریږئ به چې ما استطعتم. وهذه الآية مبنية للمراد من الأولى. ده اول آیت نه څه ده؟ په مراد باندې مبني ده. الله ویل چې حق تقاتی حق تقوا ده. کیدی باندې صحابه پریشان څومره حق تقوا وي، نو تی چې مستطاعتم څومره چې طاقت وی کنه غمره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ایمان ولد الله نه یریږي. وقولوا قولا سديدا. سیده خبره کوي. لا اله الا الله. دا سیده خبر نه بس نور په خبرو کې سیده اوسئ. والآیت فی الامر بالتقوى کثیره. معلومه ډیر آیتونه دي، ډیر زیات دي په شمار. هر آیت د سیلاګي لکه تقوا په باره کې دي، خو نمونې په تور باندې سو ذکر کړو. وقال تعالی ومن يتق الله. تقوا کې دا د پیدې هم د کم سره د الله نه ویریږي. یجعل له مخرجا. الله د هرې تنګۍ نه مصیبت نه غده لپاره د وتلې لار پیدا کوي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. او د دې ځای نه رزق ورکړي چې د پته نه لګي چې د کم ځای نه راځي. وقال تعالى الله فرمایي چې تقوا کوي تاسو د نور درکمه او د سمج بدل درکمه چې ګناه او خېګړې کې بدې کې به فرق کولای شي. ان تتقوا الله کده خدای نه ويریدي يجعل لكم فرقانا. د نور بدل درکې چې په ذریعہ تاسو به فرق کولای شي په ګناه او خېګړې کې خو بد کې. ويكفر عنكم سيئاتكم. او تاسو نه تاسو ګناهونه به ختم کی. ويغفر لكم او مفي بد توکي. والله ذو الفضل العظيم. الله د لوی فضل ولري. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. أبو هريرة فرمای قيل يا رسول الله پیغمبر سمنا چاته پوسو من اکرم الناس. وخلقو کې د عزت ولا سړی کم یو دی، مونږ خو چاته عزت من نه وي، غزان ته خبر دي خدای الله په نسو عزت من دی او د شریعت په اعتبار سره. قال اوی فرمل اتقاهم پټول کې چې کم سړی زیات پرهیزګاری مغه د خدای په عزت من دی. فقالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. دي اعتبار سره مونږ تاسو نه کوو چې دي اعتبار سره مونږ نه تاسو کوو. قال تاسو لکه دا وایي کنه چې اکرم الناس څوک شو په یوسف نبی الله. به خو یوسف علیه السلام ټولو کې کریم انسان دی، ولی چې دا خدای نبی او صرف دومره خبر نه چې نبی او ابن نبی الله دا خدای نبی بچي وو. چې څوک حضرت یوسف علیه السلام د چا بچي؟ یعقوب علیه السلام کنه بن نبی الله. مختغا د نبی زوی لکه اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام. به مختبین نبی خلیل الله چې د خدای پاک دوست ابراهیم علیه السلام بچی وو. نه چې ته خبره څومره ودا نه دا شو د نبوت سلسله سره تعلق ساتلو ټول پلاران نیکونه نبیانو. قال غش ليس عن هذا نسألك. دي تاسو کول نه غواړو. قول به وي چې تاسو لکه ماته لګي کنه د عربو لچ کم معادن دي خندنونه وغیرہ دوه متعلق تاسو کول غواړي. فعن معادن العربي. د عربو لکم خندنونه دي معادن دي. معادن خدا ما انتل شول من سوي. تسالوني دي تاسو کې نبی د توي مکنه چې خيارهم په الجاهليه. کم کسان په دوه کې جاهلیت زمانه کې خو ان ډېر بدسلوکی او ډېر بربردی نه کوله، ډېر گمراهی نه کوله، جاهلیت او سرکشی نه کوله. چې کله اسلام راوړي نو بیا خو جوات خبره چې د خلک خو بیا شي خبشي خيارهم په اسلام کې بیا خدي کله خیدا فقهه چې کله په دین کې سمج حاصل کی پویا حاصل کی. متفقون علیه. وفقهه بضم القاف على المشهور. کاف بن زما ویل شيخا کنه فقهه وحكي كسرها کسرانه کل شي د صفاقي هو يل شي اي علم احکام الشرع. چې د شریعت او احکام کله او پیژن دي ځان پوي کی. دا معنی ده. الثاني عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. پیغمبر لسامي دي چې ان الدنيا حلوه. دنیا ډیره خواږه ده. خزيره ډیره د کښنا مزیدار ده چې خواږوالي وجنه او ته ډیر شان ډیر خلک وتر نږدې کیږي لکه څنګه چې مچ چرته کې رسګولي میټي ګوري ځان پیاچي او شنه ډیر د شنه شي ته ډیر شان شکی توجور کې زنور چې د شنو خو په سي قتل شو
نشي ته خلک ودي پسې ځانونه قتل کی وان الله مستخلفکم فیها او تاسو پکې خدای پاک خلیفہ جوړ کړی یې کنه ورسته پکې رستولي ګوري مچ کس څوک پکې څه کوي پینزور ګوري چې کیف تعاملون تاسو څه کوئ د دنیا باندې ځان مړ کوئ او کله الله تم توجه ورکوئ نو فتقوا دنیا ډېر سخت ویاریږي یعنی زړه مینه مه ورکوئ نور استعمالوي ډېره خی اخرى چې پته ولګېږي فتقوا دنیا د مینې نه ویاریږي دنیا محبت ونه کوي دا معنی ده دا معنی نه ده چې خورای ما استعمالوي ما ښه ډېره وخورئ ښه وژوئ څه ښه په تکلیف شي واتقوا النساء خصوصي طور باندې د دنیا ښځو نه ویاریږئ د دو محبت کې واقع نه شئ که نه او د دې وجې نه خوی نه شئ ولې فإن أول فتنة بني اسرائیل کې د اوله فتنه چې وه کانت په النساء د ښځو په وجې وه بلعم بن باعوره چې یو سړی و دې ته چا ویلي چې ته به موسی علیه السلام ته خیري کوې تا دعا سي قبلېږي خیري دې نه کوله بیا ورته چا خبرې مبرې کې ښځې لږ ور وبلګو چې وا که نه دې کې څه کېږي دنیا خو نه ړنګېږي نو هغه د وجې نه ژبه یې رکیړی شوه د سپي شاندې وګرځېدو همداسې ته په بن اسرایلو کې د ښځو له فتنې نورې هم شوي دي جنګ میدان کې ورته دشمنانو ښځې یې پرې ایښې وي ښې ښایسته سینګار کړي نه کې ډېر کسان په زنا کې اخته شو نو ډېر کسان به پکې څه شو قتل شولو رواه مسلمون الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى خدای ته نه زه هدایت ولا لاره غواړم هدایت غواړم والتقى او تقوا درنه غواړم والعفاف پاکدماني درنه غواړم والغنى او د زړه بې پروایي غواړم چې چاته مې ډېر کار نه یې سار رواه مسلم الرابع عن ابي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال دا صاحب فرمای عدي بن حاتم سے سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې من حلف علی یمین کوي سړی د قسم وخوري کنه چې دی لږه غلطي کړې دغه نه ښه طریقه ورته میله شي ثم رأى اتقى هغه نه بیا خالی ورته میله شي تقوا ولا لله الله دپاره منها دی مخکې نه فلیأتي التقوا نه د تقوا ولا کار دی وکړي اکه سم دی پرېږدي هغه له کفاره مفاره دی ورکړي رواه مسلم الخامس عن ابي امامه السدي بن عجلان الباهلی رضی الله تعالی عنہ قال دا ابو امامه صاحب روایت کی فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب فی حجۃ الوداع د رخصتی ول چې اخیری حج په دې کې پیغمبر سم رخصتی هم خستیا کېدای شي بل کلمه اون ګورئ نه کې د تقریر کړو فقال اتقوا الله ټول نو خصوصي حکم دا چې الله نه یریږي ځکه چې کم سړی کې یره نه د خدای کنه هغه باندې هیڅ امید نشي کولای کنه هیڅ امید په نشي کولای نه د مال نه د خزو نه د بچی نه د کور نه د پیسې بلې څوي وصلوا خمسکم پنځه وخته مونځ کوي دا خو ډېر بهترین شی دی سړی دارې ګناه نه منې کوي وصوم شهرکم رمضان روزې نه شي دي سره سړي نفس بربریږي ودو زکات اموالکم زکات تمال ورکوي دي سره مال کې برکت شي واتیو امراءکم خپل امراو خبرې معنی جنگونه جګړې ما کوي دي سره به فساد پیلويږي تدخلوا جنت ربکم الا د خدای جنت ته داخل شي رواه الترمذي في اخر كتاب الصلاه وقال حديث حسن صحيح